बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रियाज मुखलिस नन په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ریفرنس او پوزیشن ښایم. په تېرنۍ ویډیو کې موږ ریسټ موشن په اړه کې ډسکشن کړی چې ریسټ څه ته وایي یا موشن څه ته وایي. نننۍ ویډیو کې موږ ریفرنس یا پوزیشن په اړه کې خبره کوو. دا دواړه څیزونه خپل منځ کې څه تعلق دی؟ ریفرنس او پوزیشن څه ته وایي؟ پوزیشن که تاسو هم کلاس پیلز کتلی چې ایگزام وشي موږ وایو چې دا په فرست پوزیشن دی، دا په سیکنډ پوزیشن دی، دا تھرد پوزیشن دی کنه. نو پوزیشن صرف په فزکس کې دا پوزیشن لږ بدل دی. لکه عام پوزیشن موږ ته ښکاري فرست پوزیشن څه مطلب چې په لسو کسانو کې په اول نمبر یا په شل کسانو کې یا ټول کلاس کې په اول نمبر. کلاس کې ډیپند دی، لس کسان دي، شل کسان دي، زیات دي، کم دي، نو په هغې کې اول پوزیشن ټولو نه اوچت. صحیح ده. سیکنډ مطلب په دویم پوزیشن باندې، تھرډ مطلب په دریم پوزیشن باندې، او چې کوم لاست کس وي لاست په اخیرنۍ پوزیشن. نو په فزکس کې موږ پوزیشن پیژنو چې پوزیشن څه ته وایي. پوزیشن اصل کې وایي لوکیشن ته. په دلته که تاسو وګورئ ما ریفرنس اول لیکلی دی بیا مې پوزیشن لیکلی دی، خو د ریفرنس پوزیشن دواړو خپل منځ کې ډېر کلوز تعلق دی. اول زه تاسو ته پوزیشن ښایم. پوزیشن وایي لوکیشن ته. واټ از مین پوزیشن؟ پوزیشن مینز لوکیشن، ځای. لوکیشن څه ته وایي؟ یو ځای. تاسو میپ کې لیدلی چې یا زه په میپ کې خپل لوکیشن معلوموم. خلک وایي که نه یار میپ مې کولاو کړی دی، خپل لوکیشن معلومه چې زه چېرته فلحال موجود یم. صحیح ده. نو دغه شان پوزیشن مطلب یو ځای. اوس چې هر یو ځای ته معلومې، لکه مثال په طور باندې زه تاسو پوهیم دا یو کمره ده. عام طور باندې کمره خو موږ سره 3D کې موږ کوي، خو زه به دا ووایم چې دا ما سره 2D کې ده، 2 ډایمنشن دی. دا د ګراوند لیول دی، ځمکه. صحیح ده، ګراوند. او دا د هایټ ته روف ته یا چت مونږ چې ورته وایو دا چت. صحیح ده. نو اوس که دې کې مونږ وګورو زه یو بلف لګوم په کمره کې. صحیح ده. یا مثال په طور باندې دیوارګیر لګې کپړو دپاره، هینګرې وغیره، یا هر یو څیز چې ته لګې. هسې زه وایم دلته فلحال زه یو بلف لګوم یا پکي لګوم. صحیح ده، پکي. اوس که فار اگزامپل ته دلته دا پکي لګې نو دا یو پوزیشن سیټینګ شو. صحیح دی. چېرته پکې ولګې؟ په ځمکه باندې لګې، لیفټ سایډ ته لګې، ټاپ سایډ ته لګې، رایټ سایډ ته لګې. یو پوزیشن به ورته ډیسایډ کې که پوزیشن مطلب لوکیشن، ځای. چې کم ځای ته ډیسایډ کې، کم یو څیز ته ځان دپاره پسند کې، نو دې ته مونږ وایو چې پوزیشن. مثال په طور باندې بلف ولګوه، په دې پوزیشن باندې زه بلف لګوم. صحیح دی. دا الکتریک بلف دی، بلف نشان داسې په بجلی کې دا یو بلب ته زه مثال په طور باندې په دې پوزیشن لګوم. نو دا څه شی شو؟ پوزیشن، لوکیشن. ځای ورته منتخب کول، چې کوم ځای ورته منتخب کې دا ورته منتخب کې. مثال په طور باندې دې ته وایي چې پوزیشن. خو پوزیشن به موږ څنګه پیژنو؟ پوزیشن کلوز تعلق دی ریفرنس سره، حواله. چې ریفرنس نه وي پوزیشن ته نشي ډیفاین کولی. یعنی مطلب ته پوزیشن باندې اړو پوهېږې نه چې تر څو پورې تا سره ریفرنس نه وي، حواله نه. صحیح ده. نو ریفرنس څه شی دی؟ ریفرنس باندې ځان پوهول پکار دی. ریفرنس موږ عام طور باندې وایي چې حواله کنه. لکه مثال په طور باندې تاسو که چېرته جاب ته اپلای کړي یا چېرته سړی داسې ځای ته لاړ شي چې هغه په خپله څوک نه پېژني، پلار یې څوک پېژني، ترې پېژني، یا بل د چا په شپارستلي، نو هغه خپل ریفرنس ورکوي، حواله ورکوي که نه. یا ته چېرته راغلی، یا زه خو پلاني رالېږلی ما د پلاني ځای نه. صحیح دی. او والد صاحب نوم ورته والي ښه پلاني ځای. نو داسې بیا مثال په طور باندې چېرته انډسټرۍ ته یا فیکټرۍ ته لاړ شي، نو هغه په تا باندې انددون اعتماد نشي کولی چې ته څوک یې او مطلب څنګه تا مونږ برتي کو، یو په کار کې دې واخلو، یو نوکرۍ کې دې واخلو، پرایویټ سیکټر کې اکثر دا مسلې. نو هغه به ته څه کوي؟ یو ریفرنس به ورکوي، حواله به ورکوي. یاره ته چا رالېږلی؟ پلانې یونیورسټۍ ول رالېږلی یم، یا پلانې کارخانه تاسو سره تعلق دی هغه رالېږلی یم، یا یو کس داسې پکې مشر، سینیر، منیجر، چیف، چې هر څوک وي، دا هر ریفرنس چې کله ته ورکوي هغه حواله ورکوي، نو هغې وروسته هغه ستا پهچان وشي، هلته به ستا برتي کېږي. نو ریفرنس دغه شان چې ته پوزیشن معلومې، پوزیشن دپاره ریفرنس ضروري ده. نو څنګه ضروري ده؟ مثال په طور فزکس کې موږ په دې باندې څنګه ځان پوه کړو؟ نو زه تاسو ته وایم دا پکي فار اگزامپل ما ولګولو فین. څه شی دی ما سره؟ فین دی، پکي. پکي ما ولګولو، نو د دې ریفرنس په همیشه دپاره زه څه اخلم؟ ګراوند به اخلم، ځمکه. زیات په فزکس کې چې څومره هم دی موږ ریفرنس کې ځمکه اخلو. ځمکه بس یو لیول دی، سرفیس لیول دی، نو دا موږ ریفرنس کې اخلو. زه وایم پکي ولګوه، یاره 10 فوټه اوچته پکي ولګوه. څومره؟ 10 فوټ یا 8 فوټ اوچت پکي ولګوه.
نو 8 فوټ به زه چېرته نه اناف کوم کم سایډ نه اناف کوم نو پته ولګېده چې زه ماته یو پوینټ داسې پکار دی چې هلته نه خو زه ناپ والم نو دې پوینټ ته وایي چې ریفرنس نو زه به چونکې ځمکې نه دا ځمکه ده زما سره ګراوند لیول دی زمین لیول دی نو دلته نه به زه اوچتوالی ناف کوم او 1 فوټ 2 3 4 8 یا 10 چې څومره فوټ ماته پکار او ما ولیکل نو 8 فوټ فار ایگزامپل ماته پکار دی نو ما ریفرنس څه شی واغستو ګراوند نو دا ګراوند په دې ټایم کې ما سره څه شی شو ریفرنس صحیح ده یا مثال په تور باندې دا بلف لګي یا هر څه چې ته لګي هر څه چې اخلي نو یو حواله په تور کې هغې نه وروسته مثال په تور تاسو ته ما کلاس کې کلاس حواله درکړه که نه مثال کلاس نهم کې ته شپږم کې یا مثال بل کلاس کې ته وایې چې زه په ټاپ نمبر راغلم ټاپ مطلب په اول نمبر څومره کسانو کې راغلی ریفرنس به صحیح مثال په تور باندې کلاس اول ریفرنس په مثال په تور دا نهم کلاس کې زه په اول نمبر راغلم دا ریفرنس شو اول نمبر خو بس کې راغلی کنه په اول کلاس کې ریفرنس صحیح دی کسان څومره دي 10 کسان دي 20 کسان دي دا ریفرنس شو حواله شو نو په بیزنس کې مونږ به ریفرنس معلومو صحیح ده نو ریفرنس دا زه تاسو ته وایم دې دپاره زه تاسو ته وایم چې که زه موشن کې یم زه موشن کې یم چا سره موشن کې یم مثال په تور زه روان یم چا سره روان یم بورډ زما ریفرنس دی د بورډ په نسبت زه روان یم صحیح دی یا مثال په تور کومه کیمره ما لګوله کیمرې په نسبت زه په موشن کې یم دا کیمره دې ټایم کې ریفرنس دی که بورډ اخلم بورډ ریفرنس دی که ګراوند اخلم ګراوند زما ریفرنس دی صحیح شو او چې زه څومره مزل وکړم مخکې دا زما لوکیشن چینج کېږي پوزیشن مې چینج کېږي نو ریفرنس او پوزیشن یو بل سره کلوز ریلیټډ دي نو چې کله موږ په دې باندې نوي ټاپک او نور ټاپکونه کوو نو تاسو ته به دا نور هم کلیر شي خاص کر په ګرافیکل انالیسس کې چې مخکې را روان دي که نه نو هغه کې به چې کوم ریفرنس دی او ورسره په پوزیشن دی دا یو بل سره ډېر زیات تعلق لري نو هغې څیزونو باندې مې انشاءالله تاسو ډیټیل سره پوه یم او که دې ریلیټډ څه تپوس پوښتنه وي نو کولی شئ ټول کمنټ سیکشن کې پوښتنه کولی شئ او تر دې دمه په لویه لاس سپارم شپه مو